دا فلسطین چې نن یې جنګ دی دا مځکه 2000 کاله مخکې پر کوه تور باندې موسی علیه السلام باندې دغه رب العالمین غږ وسو یهود دلته وطن یې غلطي یې وکړه دوی دا وطن ورک سو لاړو لیکن کاریګر خلک وو تجار خلک وو زورور خلک وو هلته یې د جرمني د انګریزانو د امریکې پر تجارت قبضه وکړه تاجر ډېر طاقت لري پیسې ډېر طاقت لري چې ته د کام دپاره استعمال کړې بیا یو د بل په غوږ کې وویل چې وروره وطن به څنګه نسو 2000 کاله مخکې تللی وطن دی څنګه به یې نسو په زور یې نسو نیوای اول پلان یې دغه وکړي چې موږ پیسې لرو دا وطن فلسطینیان دغه یو لکه موږ نیستمن بلای ناکه مغرور پاګلان لیونیان دا یهود راغله کندې کپرې بیا په بیخي ډېرو پیسو واخیستې دا د دوی د مخ د راتلونکو لښکرو تیاریانې وې چې فلسطینیان په ځان پوهېدل دوی دغه وړه کلي جوړ کړي وو چې جنګ عظیم وسو و امریکې ته یې وویل چې ته خالي بس دغه اعلان کړ چې دا د اسرائیل ملک ما جوړ کړ نور یې موږ سنبالو د دویم جنګ عظیم بعد امریکانو او انګریزانو فیصله وکړه ول موږ فلسطین دغه جوړ کړي اسرائیل دلته فلسطینیان راپورته سو عرب راپورته سو یهود وتیاري کړي پر مخه یې واخیستل ګولۍ او ډنډې ورته ونیولې 8 لکه فلسطینیان یې د خپل کلي وشړل تر اوسه بیا خپل کلي نه دي تللي دا دغه چې ده دا د دوی د غزا کې دوی اوس آبادۍ جوړې کړې د دوی وطنونه په اسرائیل کې دي نابلس او پلانه د ما سره الکانو سبق یې راسره وایي نن فلسطینیان خپل بایللې وطن چې ګټي بس ښځه په ځان پورې بم وتړي ډز نر په ځان پورې بم وتړي جازونه واقعي پلانه کوي نو موږ که دا غلطي وکړې خدای مکه بیا به خپل وطن له لوڼی و پلانی و سګزی و پښتانه په څار راځو